نو دور کې حذیفه رضی الله تعالی عنہ دای په یو ځای لشکر کمانډر مقرر کړی و او د حذیفه رضی الله تعالی عنہ بیا یو یهودانه په نکاح واخسته یهودانه ښځې سره د نکاح وکړو عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده د لشکر امیر کمانډر یهودانې سره نکاح کړی ده خبرې ته سوچ کوئ کمانډرو حذیفه رضی الله تعالی عنہ یهودانې ښځې سره نکاح وکړو عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده چې دا خو د قوم مشر ده د لشکر مشر ده کمانډر ده او د یهودانې سره نکاح کړی ده عمر رضی الله تعالی عنہ خط ولیکلو په خط کې ورته دا لیکي چې زه تا ته د الله ذات باندې قسم در کوم تا ته د قسم وي چې د ما خط کله در ورسي ما خط به د لاس نه کوس کړی نه وي کیښی به دې نه وي چې خپلې ښځې ته به د طلاق ورکړی وي تا ته د دا قسم وي یو غلام ته خط ورکو حذیفه رضی الله تعالی عنہ پسې لاړو خط یې ورورسولو چې څنګه حذیفه رضی الله عنہ ته خط میلاو شو خط یې پړاو کو لاس نه یې خط یا کیښی نه و فورا یې خپلې ښځې ته یهودانې ته یې طلاق ورکو ها د خپل امیر او د خپل مشر خلیفه دومره تابعدار و څنګه یې ورته قسم ورکړی خط کې لیکلی دي خط د لاس نه کیښی نه و ښځې ته یې طلاق ورکو خو حذیفه رضی الله تعالی عنہ په خط کې ورته یوه خبره لیکي امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ ته دوباره خط راستوي عمر رضی الله عنہ ته په خط کې دا لیکي امیر المؤمنین ما خو د تا خبره ومنله د تا خط ما لاس نه کیښی نه و ما خو یهودانې ښځې ته طلاق ورکو خو زه تا نه دا پوښتنه کوم چې قرآن پاک کې الله تعالی یایي والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن قرآن خو اهل کتاب سره نکاح جایز کړی ده نو ته پیغمبر یې تا ته دوباره وحی وشه زه ته ما ته یې دې ښځې ته طلاق ورکړه ته پیغمبر یې تا ته دوباره وحی وشه قرآن کې خو الله جایز کړی ده نکاح هغه خط ورکو یو غلام د زه دا خط جواب دا واپس عمر رضی الله عنه ته ورسو ښځه خو یې طلاق کړه قاسم ځکه هغه تابعداري د خپل خلیفه یې وکړه خو پوښتنه در کوي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته خط راغلو د حذیفه رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین خط پڑھاو کو دوباره امیر المؤمنین خط کې دوباره لیکي دوباره ورته یایي ورته یایي زما تا ته څه د ښځې د طلاقولو حکم کړی ده شرعي حیثیت باندې ما تا ته دا حکم نه ده کړی ما تا ته سیاسی حیثیت باندې کړی ده یو شرعي حیثیت وي یو سیاسی حیثیت وي که نه شرعي حیثیت باندې ما تا ته نه دي ویلي چې ښځه دې تا سره نکاح نه کیږي شرعي حیثیت باندې نکاح صحیح ده کیږي خو سیاسی حیثیت باندې ما درته وي ښځه دې طلاق کړه سیاسی حیثیت دا ده چې ته د لشکر مشر یې ته د لشکر مشر یې چې ته یهودانې ښځې سره نکاح کوي نو دا وروسته نسل د کشرانو بن ټولو یهودانو ښځو سره د نکاح شوق پیدا شي مسلمانانو زنانو سره به د نکاح نه نفرت پیدا شي مسلمانانو سره بیا نکاح نه کوي او یهودانو سره به نکاح کوي نقصان به دا وشي مسلمانې زنانه به دغسې پاتې وي او یهودانو سره به دا ټول نکاحونه کوي یو نقصان به دا راشي دویم نقصان به دا راشي ته خو ما جنگ دې پرستولی زه اهل کتابو سره جنگ وکړه ته ما جنگ دې پرستولی
زه تا ورسره نکاح وکړو نور خلک د تا نه لاندې ماتح کلس کسان څه دي دوه سره نکاحونه وکړو نو د تاسو خو به دونه نفرت ختم شي بیا به جنګ چا سره کوئ ما زه تا ته ویلو ښځه یې طلاقه که په دې حیثیت ما ته ویلو ته خو جنګ دې پره ماستولی ته خو به اهل کتابو یهودو سره جنګ ته ماستولی او تا هغلته نکاح وکړو ورسته نور کسان د تابعدار دي ته هغه به ورسره نکاحونه کوي نو چې کله هغو سره نکاح شروع کړي جهاد وله کوم جذبه ده د جهاد وله جذبه به د ځوانانو زړه نه وځي ختم به شي نو تاسو بیا جهاد ونه کوي بیا به جهاد څنګه کوي چې تاسو سره دغه تعلقات جوړ کړئ نفرت به ختم شي دریم نقصان به دا وشي څه د مسلمانانو پټ رازونه د مسلمانانو پټ رازونه دا به یهودیانو ته څرګند شي د مسلمانانو پټ رازونه دا به څرګند شي ځکه چې یهودانه ښځه دې کور ته راغله نه خپل کور ته دې راوسته اسلامي ملک ده مسلمانانو ملک ده نو تا سره وپاتې کېږي نو چې تا سره پاتې کېږي د هغه ملک والا حالات به ګوري که نه به ګوري د ملک والا حالاتو نه به خبرېږي نو د دغه ملک کوم حالاتو نه خبرېږي دغه حالات به بیا غیر مسلم ته وړي نو اصل خبره خو دا ده چې د مسلمان راز پټ پاتې شي او چې راز څرګند شي نو بیا په جنګ کې فتح څنګه ممې جنگ کې خو فتح هله وي چې کله راز پټ پاتې شي یې ملګرو په منځ کې وي دا خو تا راز دشمن ته څرګندېږي سیاسي حیثیت باندې ما درته ویلي دي نو د دې وجې نه علما دا لیکي شرعي حیثیت باندې نکاح جایز ده خو که داسې نقصاناتو خطره وه نو بیا دې ورسره نکاح نه کوي پوه شئ د مسلې حیثیت باندې جایز دا ورسره خو که داسې نقصاناتو خطره وه نو بیا دې ورسره نکاح نه کوي لکه عمر رضی الله تعالی عنه خپل کمانډر باندې ښځه طلاقه کړې وه عمر رضی الله عنه قرآن آیات نه خبر و که نه قرآن خو پوه و خو څه ورته یایي سیاسي حیثیت دا ده چې طلاقه به یې کوي ټیک ده شرعي حیثیت باندې جایز ده خو بل طرف ته چې کله نقصان جوړېږي نو څه نقصان تر جوړېږي هغه ټایم کې مه کوه نکاح ورسره موجوده دور کې مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله بیان القرآن کې دارنګه تفسیر ماجدی او مفتی شفیع رحمه الله په معرف القرآن کې دارنګه نور مفسرین هغه د لیکي چې موجوده ټیم کې کتابیان دا ډېر په مشکل سره وي موجوده ټیم کې کتابیان نشته دي دا ټول دهریه دي د الله وجود نه څه منکر شي قیامت نه منکر شي نو دا کتابي نه شو که نه چې د الله وجود نه منکر شي د الله ذات مقدس نه انکار وکړي او د قیامت نه انکار وکړي او نورو کتابونو نه انکار وکړي نو دا خو کتابي نه شو د حکم په شان د حکم د مرتدو ده داسې نظري خلکو سره بیا نکاح نه ده جایز دا هغه خلکو سره چې د کومو کتابیانو صحیح خپل کتاب باندې روان وي صحیح خپل کتاب باندې روان وي او خلکو سره نکاح جایز و او چې کله د ارتداد درجې ته ورسي نو بیا مفسرینو دا لیکلي بیا ورسره نکاح نه ده جایز اذا اتیتموهن اجورهن کله چې ورکوئ تاسو دغو زنانو ته مهرونه محسنین غیر مصافحین په داسې حال کې څه پاک دمن بوئ غیر مصافحین نه بوئ باد چلن ولا متخذی اخدان او نه بوئ نیونکي د پټو دوستانو نکاح کوي نو نکاح دپاره پاکه زنانه پاک دمنه زنانه وګوره